بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټي وي پروګرام پښتنه کې تاسو ته هرکلی. ګرانو کتونکو، د فاټا په هکله باندې چې کومې خبرې اترې روانې وي، کوم د اصلاحاتو یو پیکیج یا سفارشات هغه تیار شوي، نو د اولس او بیا په خصوصي توګه د فاټا د اولس دا یو امید پیدا شو، بلکې خبره تر یقینه پورې ورسېده چې اوس ګنې بس د فاټا د خلکو د فاټا د اولس تقدیر بدلیدونکي دی او اوس به فیصله وشي چې هلته کوم قانون نافذ دی چې اف سی آر ورته ویلی شي او د قبایلي اولس هغې ته یو ظالمانه قانون وی، هغه به ختم شي او فاټا به په باقاعده توګه د پاکستان حصه شي او په ټول ملک کې چې کوم قانون دی هغه قانون به د فاټا په اولس باندې هم نافذ شي. دغه نن زموږ د پروګرام پښتنه موضوع ده، په هغې به موږ خبرې اترې کوو او په دې موضوع د خبرو اترو دپاره چې موږ سره کوم ګران او قدردان میلمانه په پروګرام کې شریک دي، سره د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان صاحب، هغوی هم موږ سره په پروګرام کې شریک دي. مشتاق صاحب، تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایو. جزاک الله خیر. دغه شان دو مشتاق صاحب طرف ته ځم. مشتاق صاحب، جماعت اسلامي خو دا موقف خو موږ ته معلوم دی چې د فاټا په هکله باندې چې کوم سفارشات دي د هغې هم سپورټ کوي او مطالبه یې دا هم ده چې په خیبر پښتونخوا کې دې ضم کړی شي چې کوم نوې صورتحال مخې ته راغلی دی. تاسو څه بطور د یو سیاسي مشر چې آیا دا وختې چې کوم صورتحال دی تاسو نه ګڼئ چې دا صورتحال خرابي طرف ته روان دی او د فاټا د اولس څنګه چې ابراهیم شینواري خبره وکړه د مایوسۍ ښکار دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، ډېره شکریه. زما خو د خبرې سره اتفاق دی چې وفاقي حکومت د فاټا اولس او د خیبر پښتونخوا عوام ډېر زیات مایوسه کړله او کوم توقع چې د فاټا اولس کوله د خیبر پښتونخوا اولس کوله چې 80 کاله پس په خیبر پښتونخوا کې د فاټا مرجر وشي او د فاټا عوامو ته خپل آئینی، مالیاتي، بشري، انساني حقوق ملاو شي، نو هغه توقع وفاقي حکومت پوره نه کړله او خلک یې مایوسه کړل. زه په دې باندې لږ غوندې تاسو ته لږ وضاحت کوم. بنیادي طور 2 څیزونه راغلي دي، یو د 30وي آئینی ترمیم او بل د رواج ایکټ. که چېرې تاسو وګورئ زموږ په دستور کې د فاټا دا مسله په 3 دفعاتو باندې ده. یو دفعه نمبر 1 دی 1C، بل دفعه نمبر 246 دی، بل دفعه نمبر 247 دی. ایک کې د فاټا تفصیل ذکر دی پاکستان حدود اربع جغرافیه، او 246 کې د فاټا او د پاټا تفصیل دی او 247 کې د فاټا ایڈمنسټریشن دی. دا درې واړه دفعات نه دي څېړلي شوي. د دې اندازه تاسو له کولی شئ چې د فاټا هغه سټیټس هغوی نه دی څېړلی، چې د فاټا هغه سټیټس یې نه دی څېړلی، ډېر معمولي غوندې ریلیف یې ورکړی دی، ډېر معمولي ریلیف ورکړی. هغه معمولي ریلیف یې څنګه ورکړی دی؟ په 2 څیزونو کې ورکړی دی. یو یې ورکړی دی چې په 30وي آئینی ترمیم تحت په 23 کسان یعنې 30 کسان د فاټا نه صوبایي اسمبلی ته راشي چې په دې کې به 18 ډاري کې 4 به ښځې، یو به پکې اقلیتي، او دا به څه ورته اتھارټي به هم نه لري، پاور به هم نه لري، د خپلې علاقې دپاره به لیجسلیشن هم نشي کولی او 15 کاله به دې بېکاره په صوبایي اسمبلی کې ناست دي. یعنې دا ډېر بې ضرره غوندې ډېر معمولي ډېر کمزورې غوندې ډیولپمنټ دی. دویم ډیولپمنټ هغه دی د سپریم کورټ او د های کورټ جوریسډکشن توسیع د رواج ایکټ په نوم سره. رواج ایکټ سره رواج ایکټ نور څه نه دی، دراصل د سپریم کورټ او د های کورټ د جوریسډکشن توسیع ده او د اف سی آر منسوخي ده د رواج ایکټ په نوم سره جاتو ته. په دې کې یعنی دا 2 څیزونه شوي دي. دا ډېر معمولي ده، یعنی کم مرجر سره بیا یو هغوی ته مکمل طور هغه سټیټس ورکول کوم چې د پاکستان د اولس دی، هغوی ته بشري حقوق ورکول، هغوی ته انصاف ورکول، هغوی د 80 کالو تلافي کول، هغوی ته یو میګا ډیولپمنټل پیکیج ورکول. دا وروستو خبرې دي. یو ډېر معمولي غوندې سفر، یو ډېر معمولي غوندې پیشرفت شوی دی، خو د هغه پیشرفت نه وفاقي حکومت د خپلو اتحادیانو په خوف یا په پریشر باندې تښتي. زما په خیال دا د مایوسۍ کار خو وفاقي حکومت کړی دی. خو زه دا خبره وکړم چې ابراهیم شینواري صاحب سره په دې حوالې سره زه اتفاق نه کوم، په دې حوالې سره خو زه اتفاق کوم چې وفاق خلک مایوس کړه، خو په دې حوالې سره اتفاق نه کوم. د تبدیلۍ چې کومه هوا چلېدلې ده دا ایریورسیبل ده، دا واپسي نه ده. اوس د اف سی آر، اوس د ظلم، اوس د پسماندګۍ او د غربت دا نظام قبایل نور نشي برداشت کولی.